د ضلع محافظې تنظیمونو ټولو ته په جمع السلام علیکم. نننۍ څنګه چې تاسو کار کوئ زموږ خالد خان دا حلقه بندۍ په دې ضلع کې شوي دي او هغه تقریبا په دې ضلع کې نه په دې ټوله صوبه کې په دې ټول ملک کې چې دا د حلقه بندو دا مسله راغلې ده. هغه مسلې چې دي زمونږ مشر ملي رهبر جناب طارق احمد خان شیرخوا صاحب د لومړي نه مسترد کړی دی چې آیا زمونږ ضلع کې کومه حلقه بندۍ دي. اول خو شپږ پی کې وو، اوس د شپږو په دې 15 پاتې شي. نو دا زمونږ ضلع ته چې دی مکمل نقصان دی او دغه دی. بل دویمه خبره دا ده چې څنګه لکه زما حلقه ده هغه هم په منځ دوه شوه، یو وړفته شوه بل وړفته شوه. دغه شان د خالد خان چې دی هغه هم حلقه دغه شوه، د سکندر خان تقریبا ټولې ګډې وړې شوې. نو په هغې کې زمونږ څه داسې خبرې راغلې وې د پارټۍ د دننه ملګرو ترمنځ چې هغې کې په الیکشن کمیشن کې چې دی زمونږ سکندر خان چې دی اپیل جمع کړی وو، څه وشو څه ونه شو. اوس های کورټ چې دی هغې ته به دغه کوو چې څه طریقې سره کېږي. نننې سکندر خان په خپله به ذاتي خود دلته راغلی دی. نو موږ غواړو چې د هغوی نه چې دی خالد خان سره خپلې خبرې وشوې، انشاءالله ډېر حده پورې وشوې. سکندر خان ته خواست کوم چې دوه درې خبرې بس وکړي. خیر دی نو ما خو سکندر خو اوس چې کومې خبرې زمونږ او د خالد خان او سکندر خان زمونږ کوم ترمنځ د خپلو ملګرو ترمنځ وشوې، هغې کې انشاءالله څه ډېر حده پورې خالد خان سره موږ دغه خبرې وکړې، د جوړولو خبرې وکړې چې په هغې کې موږ لږ ټیم کېښودی. انشاءالله دا مسله به انشاءالله حل شي. خالد خان زمونږ مټي دي، دا د قومي وطن پارټۍ یو مرکزي کس دی. دی به انشاءالله په یو حالت کې موږ نه خفه کوو او په یو حالت کې به دی موږ نه پرېږدو. په هر لیول چې دی به موږ دغه کوو او چې په هر لیول باندې د عزت پر راولو او د مسله به انشاءالله حل کوو. او دا پارټي چې دا د موږ د دې مثال د یو کور دی، د یو فیملی دی، زموږ یو تعلق جوړ شوی، یو د ورورولۍ تعلق هم جوړ شوی دی. انشاءالله دا تعلق او دا ورورولي به انشاءالله نه خرابوو او د دې مسلې حل به انشاءالله زر تر زر روزي او د خالد خان مسله به انشاءالله حل شي. بقایا پکې څه دونه څه خبرې نشته دی، بس هغه موږ